بے حیائی چام کړي د نو خدای رانیولې بعد انساني بے حیائی کوي نو خدای په سخا بیماری راولي په کور یې راولي په در راولي په خاندان یې راولي په بچو یې راولي غم ورته پیښ کړي مصیبتونو نه کور نه خالي کېږي د غمونو نه کور نه خالي کېږي او بعضې وخت خدای پاک عام عذاب راولي تاسو نه ګورئ دا سیلابونه چې راشي او تبۍ وکړي الله خو چا سره ظلم نه کوي دا زلزلې چې راشي په خلکو کورونه وغورځوي الله په چا باندې خو ظلم نه کوي او زیاتې خو خدای نه کوي یار یو شی دی اوچو سره لمده بیا سوځي که ته وایې دې کې خو نیکان هم لاړل نو نیکان هم ځي صاحب نیکان ولې ځي نیکانو ته الله وایي نصیحت کوه ورته که نه ولې ورته نصیحت نه کوې دا پوهېږه که نه ولې نه پوهېږې هغې وایي دا هر چا خپل قبر دی وایي نو هر چا خپل قبر دی نو اوس تماشه به کوه چې تا هم ورسره وړم په دې لابه که دې ورسره نه وړم یو مثال بدله درکم حضور پاک فرمایي یو کشتی ده کشتی دوه چته ده لاندې چت کې یو قوم دی او یو قوم بره دی ور اندازې وکړه نیم بره شو نیم لاندې شو اوس لاندې چت والا اوبه پکار دي نو دی خو لاندې سورې نشي ایستی نو دی بره چت ته خیږي نو د بره چت نه برقه سیند ته ښکته کوي او اوبه رالي ځان نو بره چت والا ورته څه کوي بره راخیږي او اوبه ټول یې وشیندلې او زمونږ باندې ټولې اوبه توی کړلې او ټوله کشتۍ هم لمده کړله کوزېږي هغې ورته یار وروره مونږ به اوبه څښو اوبه نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي وی بس هر څه چې کوې خو موږ له بره مه راخېږي دې ورته څه وایي وایي موږ به لاندې سورې وباسو ځکه بغیر د اوبو نه ژوند نه تېرېږي دا به سوړه وباسو چې اوبه راشي نو حضور پاک مبارک فرمایي که دې بره والا ورته وایي چې نه ګورې پام کوې سوړه ونه باسئ که سوړه مو وایسته اوبه رالې خو موږ هم غر کېږو تاسو هم غر کېږئ او د هغې لاس یې ونیوه چې راځئ خیر دی بره نه اوبه وړی که موږ لامده شو خیر دی خو سوړه مو باسئ نو دواړه بچ شو او که هغې ورته ستاسو خپل قبر زموږ خپل ستاسو خپل چت زموږ خپل وباسئ زموږ در باندې څه نو که لاندې سوړه وویستله وایه که نه نو دواړه به غر کېږي که به نه غر کېږي دقه رنګې که یو قوم ګناه کوي او دا بلې مړه دې پیشه او که خدای پیشه بل قبر کې څملي داسې نه کېږي چې عذاب راځي نو اب هم وایي تاب هم بیا وایي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ګناه کوي د ګناهګار لاسونو سره ګناه نه منې نصیحت ورته وکړه او که نه سمېږي هجرت دې کوه دا علاقه پرېږده بس په دې عذاب را روان دی ګورئ په ژبه یې پوهېږه په لاس یې پوهېږه نی تخته دی پې ته وباسه هر کله چې په دې قوم عذاب را روان دی او نن سبا د مارونو خلک وایي مسلمانان داسې دي په تکلیف کې او په مصیبت کې دي ولې په تکلیف مصیبت کې دي نن مسلمان بې حیا دی حیا کم بې حیایي شروع هلکان او جنکۍ تاسو ورشئ پېښور کې به دې مارکېټونو کې وګورئ اسلام آباد کې وګورئ لاهور کې وګورئ حیران به شئ چې د هلکانو نه حیا کم خواله جنکو نه او په یونیورسټو کې مخلوط تعلیم دی ای مسلمانانو جنکو مه کوئ د مخلوط تعلیم مه کوئ هغه یونیورسټو کې سبق ووایئ چې هلکان پکې نه او که کوې پرده کې کوې هلک سره په یو بینچ مه کښېنې دا جینۍ او دا هلک د یو بل نه جدا اوسېږئ د خدای نه حیا وکړئ رونو ای بچو د خدای نه حیا وکړئ ټوله به ناست دي په دوکاندار نه به سودا کوي جامې به تیلي او بې حیا به ناست دی اب وله بوتل راوړي د پیپسي وغیره او دې به ښه مزېدار پړونې به لري کي او څادر به لري کي دوکاندار مخکې به مرۍ او مخ کاره کې بوتل بس کي دا حیا کم خواله دا به خدای راونیسي که بیا به څه کوي په داسې غم به دې مبتلا کي په داسې بیمارۍ به دې مبتلا کي په داسې جنجال به دې مبتلا کي چې بیا به توبې وباسئ خدای به نه